الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى موسى عليه السلام ربنا اے رب زما انك بشكا آتيتا تاور کړی فرعون تا وملأه او د اغمشیرانو تا زینتن خلوالی د دنیا و اموالا او مال ډیر فی الحیات الدنیا پدی ژوند د دنیا کې ربنا اے رب زما لیدولوا عن سبیلکا چستا بندگان پیدلارنا اڑی ربنا تمس اے رب زما الٹا کی شکلنا علی اموالهم دمالون ردی وشدد سخ کی علی قلوبهم زرون ردی فلا یؤمنو چی ایمان رون ردی حتی تر اغی پوری یرو العذاب الالیم چی دی اغدردناک عذاب اوینی قال اویل وت الله پاک قد اجیبت ما قبول کړه دعوتکما دعا تاسو دواړو فاستقیما پس تاسو قائم شئ په دې حق باندې ولا تتبعانی او تاسو مطابقیږئ سبیل الذین دلار د هغه کسانو لا يعلمون چې پوهیږي نه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فسپور واصل منگ بني اسرائيل د دریابنا فاتبعهم فرعون تابیش دی فرعون وجنوده او لخکر داغ بغیا پدیر سرکش سرا وعدوا و دشمن سرا حتى اذا ادركه العرق تردی چرالان دکڑل اگی غرکیدو قال اویل فرعون آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل بیشک ما ایمان روڑ دے چی نشتر لائق دا عبادت خو آغا ذات تے چی ایمان پی روڑ دے بن اسرائیل و انا من المسلمین او زوت غالک دم الآن اس وقد عصویت قبلو تاخو مخکڑی رسر کشکولا وکنت من المفسدین او شر پسندوی فالیوم ننرزی ننجیکا منگ با اساتو ببدنکا بدنستا لتکون لمن خلفک آیا چی در رستنو خلقو دا پارا عبرت شی وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون زکا چی دیر پا مخلوق کی زمنگ دا احکاماتو نغافل دی اللہ باگوی پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دا سوالو کو اے خدا پاکا اے رب زما انکا آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا تا دی لڈیر زیاد پرکشش مال او اولاد ورکڑ دے مفسرین وی بیا خاص کر زمانگ دا زمانی مفسرین قاضی ثناء اللہ فانی فتوی سے خاص کر تفسیر مظہری کی ہوئی چھے دا زینتن دلتا کی مقصد اغد اغی مہارت تے پا علم کی چې کچره اوسم په عجایبګرو کې د فرعونی دور هغه آرکیټیکچر هغه نمونې مونږ وګورو د هغې د آرټ هغه نمونې مونږ وګورو هغه ممیز چې کوم هغې جوړې کړي چې لاشونه به محفوظ کول نو په هغې کې د هغې د علم انتها وه چې څومره په ښکلي انداز کې به هغې فوټریټ جوړول څومره ښکلي انداز کې به هغې د خپلو هغه جذباتو اظهار د تصویر په ذریعه کو او سور مزیدار هغه احرامونه به جوړل احرام مصر چې مشهور دی چې تر اوسه پورې وته خلک اریانی بل د مصر خلک کول ډیر زبردست خلک د افریقی په بر اعظم افریقا کې مصر واحد ملک دی چې د خلک کول دي باقي ټول دا تور دي دا غټه شونډې شي صرف د مصر خلک کول لګاو چې پای کې یوسف علیہ السلام هم تیر شوی دی نو الله پاک ته موسی علیہ السلام او خدای پاک ته بدی ډیر رحم کړی دی د دین ځان روک شوی دی اصل خبره دا و موسی علیہ السلام ته دا ویل غوښتل چې خدای پاک زینتن دیلته زینت ورکړی دی چې کم د لوی کم د بڑای هغه کارونه ریتا دی ورکړی دي او لکه د حسن مبارک دا مشهور ده چې چاله الله حسن ورګي نو پاغي کې لوی خود به خود راځي اذان بیا څه شي غني نو دیله الله پاک په هر یو سیز کې حسن ورکړو کاغه ردی په بدن کې کاغه ردی په افرادی قوت کې کده دی په مالی قوت کې او کده دی په فن تعمیر کې او کده دی په نور فنونو کې نو دی ډیر زیات برتلیو یعنی موږ به وایو د هغه زمانه
انتهایی هغه طاقتور او سیولایز چې کوم دینو تهذیب دا ډیر مخکې خلکو الله پاک د موسی علیه السلام خدای پاک داتې نه والي لومبې خو ته نه دا والي تدیر چې پس باندې ځان روک دی او پای کې هغه تیمیر کړي خدای پاک داتې نه واپس کی و اموالا فی الحیات الدنیا تا ولا بیا اندازې مال ورکړ دی په دنیا کې مالدار دی ډیر زیاتو ربنا ای رب زما یذل عن سبیلک دی سکه استعمالي د خپل علم او مال دی پس کې استعمالي خلق پیړي ستا مخلوق گمراه کوي رب نتمس دا اتمس کوم دینو دا او تاسو کو خیال دي په دا کې مراغلی دی الله پاک وی اذا الشمس کوورت پدای کې مراغلی دی اذا النجوم انکدرت تو مست پای کې مراغلی تو مس ویل شي چې صرف نخې پاتې شي خدای پاک دې د اعمال داسې مسخ کی چې صرف نخې پاتې شي چې دی وته اسه خپکیږي واشدد على قلوبهم زړه سخ کی په دې زړونو کې هدایت مراولې خدای پاک د دې توبه مقبلې کدي د توبه مکمله او توبه مقبلې فلا يؤمنوا چې دې ایمان راوړي حتى يروا العذاب الالم تر څو چې به دردناک عذاب نه راغلي تفسیر کشاف کې کشاف سے وایي دا بدعای موسی علیہ السلام الګ یو کړل چې دو نوح علیہ السلام په شانتي وته الله پاک وی اے موسی علیہ السلام په دې کې اوس نور څوک ایمان نه وروړي په دې فرعونانو کې څوک نشته چې پتا ایمان وروړي ځکه چې کوم دینو الته کې موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې موسی علیه السلام وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة د دې نه مخکې وته وی تبوؤ تدیره جوړ کا نه هغه د جوړېدو نه مقصد چې کوم بیوتن په مصر کې نه مقصد دا او چې تر دې لپاره د جمعهتون جوړ کی نو دا د دې د ټریننګ سنټر شو دا د دې ټریننګ ځای شو او ټریننګ ول د څور کو چې الله پاک وته وی دا کاروم کوا خو موسی علیه السلام ورسره خپل مهنت هم کوا دعا مې دی قبول کړه دلته کې الله پاک ګروستو دا سره روان دي قد اجيبت دعوتكما فاستقيما دې ځکه وته الله پاک وی قال الله پاک وته قد اجيبت دعوتكما موسی علیه السلام د مال حال او د هر یو سیز د مسکول دعا مې دی قبول کړه خو یو خبره وبکی فاستقیما دعا ته بډډ نه وي چې بس الله پاک قبول کړه بس اوس به دي غرق شي کخيري بس خلاص بشم دي نه بلکې فاستقیما تقایم اوسا پس باندې قائم اوسا خپل مهنت باندې قائم اوسا نو د دې مهنت نه مقصد دا و چې ردی دعا د قبلېدو د دعا کولو ترمنځ 40 سال دا تیر شو نو په دې سلويخ کال کې الله پاک وته وي ته په خپل مهنت باندې مستقل اوسا یعنی تدیل ټریننګ ورکا چې څنګه به دی په یو اواز ټول را یوځي کیږي او څنګه په یو اواز دی د مصر نه وځي ځکه چې ګوردا د ارچا کار نه دی چې هغه خپل پیروکار په یو اواز باندې راغون کې او په یو اواز منتشر کې او په یو اواز باندې په امن کې وساتي دا ګور د لیډر کار دی دا که خلکو ته واما چې بای راغون شي او دا چل کو احتجاج کو پلان کې کو ډینګ نه کو نو چې ما ول ټریننګ نه دی ورکړي نو چې کله بیا وخت دروانی راشي زی بیا نشم کنټرول کولی بیا بغروانی کیږي زما سره لوي کوي دا لاول ټریننګ غواړي دا دومره لوی کارونه چې کیږي نو دا لاول سړی ټرین شي هغه ارسه باندې خپل لیډر پويږي داسې بکوم دا شانتي الله پاک موسی علیه السلام ته وي فاستقیما بیا ته قائم اوسه تو خپل مهنت کوا صرف د دعا قبلېدو رړړ مو وها دی ل ټریننګ ورکا یو وخت به دا سره رواني دي ته وای بای زبر اشاره در کوم تاسو پر یو ځای کېږي او د مصر نه په یو ځای باندې وځو نو الله پاک وته وی اے موسی علیه السلام دی کې اوس ایمان راوړو والا نور څوک نشته نو موسی علیه السلام دا غینه پس بد دعا وکړه چې خدای پاک تا خدا سي وي اسنه چې ستاره رحمت جوش کی راشي او ته بچاره هم کې ګور رحم پیونه کی په دې وجه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ وی چې مونږ یو قافله کې تلو یمن ته نو چې په شام باندې په مصر باندې راتلو نو مونږ الته کې کانو مونږ نو دا کانو شکل بالکل د انډو په شان ته نو مونږ ځان سره راواغست نو چې عبد الله بن سلام صاحب ته مو خولو نو عبد الله بن سلام صاحب وی چې دا اغنت مس کې راغلی هغه الله پاک شکل داسې بدل کړ دا انډې دی هو الله پاک ولا شکل د کانو کړي دا غي غمال حال داسې ټولو بدل شو چې بالکل اړو پکې صفاتی نشو ولی غمال اغي لګولې وو خود الله پاک د دین خلاف لګولې غمال اغي لګولې وو خو غمال په وجه باندې په اغي کې لوی راغلی و عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کله
وفات کېدو د هغې اخري ټایم و نه هغه وصیت کو وی زما دا مال چې دی د دې نه به درېیمه حصه مال دا تاسو د الله پاک په لار کې خرچ کړئ او دا باقي مال چې دی دا به د میراث مطابق د هغې 4 بیبیانې وي زما 4 بیبیانو کې زما اولاد کې به تقسیم کړي یو صحابي ته تپوس وکړو ویا ابا عبدالرحمن دا مال تا ګټلی څنګه دی ته خو اسم رواني دا دوره د دنیا مال دی ځکه چې د هغه د مال چې کومه اندازه لګولې شوې ده نو په هغه وخت کې هغه سره دومره مال په هغه زمانه کې د نن نه 1445 سال مخکې چې د پاکستان دا ټول ارس قرضه پې ختمېده او دوره ورسره نور هم پاتې کېدی موږ وایو پاکستان یې په پیسو اخیستی شو دومره مال ورسره په هغه زمانه کې نو هغوی ورته وایي دا مال دا څنګه ګټلی هغه ورته وایي زما د مال د ګټلو 4 اصول دي په دې باندې مال الله دا مال راکړی یو په نغدو سودا کول بل په نغدو خرڅول ما نه په قرضو اغستې دي نه مې په قرضو خرڅ کړي دي ځکه چې دا دواړه پریشانې دي نن سبا خو زمونږ ټول روزګار په قرضو باندې که نه موږ سره خو خپله څه نه سانه قرض کوه په هغوی څیزه له بل نه قرض کوه په هغوی څیزه بل نه له بل ټول به ځان قرضداري کړو پریشانه یو او بیا په قرضو باندې ورکړو نو بیا د چا نه اخیستی نه شو نو هغه دویمه پریشاني شي نو د مال ګټلو په ځای باندې پکې ځان بیلو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وایي په نغدو مې اخیستی دی او په نغدو مې خرڅ کړی دی بل ما چې کله مال خرڅ کړی دی نو ما مال ذخیره اندوز کړی نه دی ما نرخ ته نه دی ښي موږ به دا ووایو ما نرخ ته نه دی ښي چې ریټ به پې راشي که ښیي موږ خو داسې وایو که نه ځکه ښي ریټ به پې راشي اوس یو څو ورځې مخکې ریټ تیز و نو چې هغې کې چا خرڅ کړی دی د هغې نه پس اوس ریټ راوغورځېدو اوس هغې نه خرڅوي او بای بیا ښه شپه رانه تېره شوه ګوره 6,000 وه 5,500 روپۍ منو او دا اوس بیا چې کوم دی نو دا 50,000 ته او 4,500 ته رالي نو نه یې خرڅوي چې ودرېږه چې دا ګران شي او خلک هم چې کوم دی نو چې کوم دغه والې یالي د ډیلران یالي هغې هم ایښي ودرېږه چې د خلکو سره ختم شي بیا به که خیري خرڅ الله دې برکت وچي هغه وایي ما د دې انتظار نه دی کړی بس خو چې راغلي دي او ضرورت چاته راغلی خرڅ کړي مې نور مې پې اخیستي او بل د خپل مال غیب مې بیان کړی دی بھائی زما د مال کې دا فرق دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من غش فلیس منا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله ویلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طریقه و چې کله به د مازدیګر مونځ وکړو نو د مدینې بازار ته به ووتو چې ودرېږه بازار کې خلک څه کوي نو یو ورځ باران شوی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بازار ته ووتو یو سړي سره غله پرته وه او بلکل اوچه کړسه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته داسې ودرېدو ورته یې وی باران نه دی شوی هغه ورته یې شوی دی نو وی دا اوچه څنګه پاتې شوه ورته یې وی جي ما پې هغه د لاندې د پاسه کړه دا خو یو ډېرې دی بس د لاندې هغه مې پې د پاسه کړه لونده د لاندې راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی من غش فلیس منا چا چې ملاوټ وکړو زموږ نه دی ته اوچه او لوانده په یو ریټ باندې ختمې خرڅې او لواندري پټ کړي دي او اوس ته پې د پاسې کړي دي عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه ورته وایي ما به د خپل مال غیب بیانو بای زما مال کې دا فرق دی په دې وجه باندې زما مال هغه ولاړ نه دی نو د هغې چې کله په هغه مال باندې شروع شوه صرف سره نو د ساري مالې ورته زرګران کېناسته چې د 4 ښځو کې صرف تقسیم کړي نور نه او نور مال هم نه او تر مازدیګره پورې هغې صرف ماتول هغه سره چې یو شان تي کړو چې یو شان ډېرې تي جوړ کړو چې په دې 4 ښځو یې تقسیم د سار نه تر مازدیګره پورې هغې صرف سر ماتول تخته کولی او چې کله د هغې د مریانو د غلامانو د ازادېدو شمارو شو نو هغې 10,000 غلامان ازاد کړي او هغې سره څه کروړونه نه وو چې مدینې ته کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مواخات وکړو مواخات دا ورونه یې کړه یو انصاري یو مهاجر د دې چې کوم مهاجرو چې د کوم انصاري ورسېد هغه ورته وی راځه وی ته خو زما روري چې تا سره زه خپل مال وویشم چې کور د سره نیم کم چې جایداد د سره نیم کم چې دکانونه د سره نیم کم هغه ورته وی الله دې پکې تاله برکت واچي ما ته د مدینې د بازار لار وښیه ما له ښه د خرید و فروخت چل راځي د تجارت چل راځي او 3 درهم وو سره او د هغه 3 درهمونه بیا اخره کې د هغه دا حالت شو ولې اصول پسندو الله پاک وایي هغه محنت یې کو الله پاک وایي اے موسی علیه السلام فاستقیما ته قایم اوسه ولا تتبعن او تو تابعداري مه کوه سبیل الذین د لارې د هغه کسانو لا یعلمون
چې هغوی پوهېږي نه چې نه پوهېږي لکه څنګه نه پوهېږي. الله پاک دې زمونږ شیخ الحدیث حضرت مولانا اسرائیل صاحب وبخي. هغه به یو ورځ تللی وم یو غم شوی نو غم له تللی وم یو مولانا صاحب راغی ښه مزېدار پټکې یې والی او ښه ښکلې څادر یې په سر او په قاعده باندې به مصله کېناست وی بیان یې کوو وی بیان یې کوو نو دې ځای ته راورسېدو چې تاسو ته پته ده چې کله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وفات کېدو نو د حضرت بلال نه خفه و. وی زه ورته متوجه شوم چې دې به څه وایي وی چې هغه د حضرت بلال نه خفه و په دې وجه باندې بیا چې کله وفات شو حضرت بلال د هلته نه کډه وکړه لاړو شام ته. نو په شام کې خوب ولیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وی ته زمانه ولې خفې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ګوره تا ما پسې د تختې الوانه د پخ کړې نو ایمان وی چې تقریر ختم کړي ما ورته وی چې غرق شي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دوره غټ درو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته وی چې ستانه ځکه خفې ما پسې د تختې الوانه د پخ کړې ځکه د نه خفې. نو دا ځنې بې علمه پکې داسې خبره وکړي الله پاک وایي ته د داسې بې علمو پسې مه روانېږه چې ته صرف څه ته ګوره دې بې علمو پسې روانېدو نه مقصد څه دی دې کې مې ته خبره کوله چې ته وایې دا زما لیډر دی دا زما مشر دی ته صرف د هغه سور سار ته ګورې د هغه دین ته نه ګورې د هغه کردار ته نه ګورې د هغه نظریاتو ته نه ګورې چې دې ما بوزي کوم خوا ته وایې نه بای که دی نو خو هم دا لیډر دی د هغه په باره کې تا ته هېڅ معلومات نه وي هېڅ پوهې نه وي او ته ورپسې په پټو سترګو روان یې. حضرت یحیی بن معین دا یو داسې عالم دی چې د زمانې د هغه وخت د درې امامانو استازو د حضرت امام شافعي صاحب د حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب د دې چې کوم دی نو یو دې سره چې کوم دی نو یو بل د دغه زمانې یو مشهور چې کوم دی نو دغه د عالم دی دې وخت نوم زما د ذهن نه ووته دا د هغې استاذ دی یحیی بن معین. دې یو ورځ چې کوم دی نو د عراق د بغداد ښار په یو جومات کې د مازدیګر لمونځ کوم مازدیګر یو سړی ودرېدو لکه زموږ تبلیغ حضرات چې اکثر ودرېږي بیان کېږي یو سړی ودرېدو بیان یې شروع کړو حدیث یې شروع کړو دې اوس هلته کېناست لمونځ یې وکړو هلته کېناستو هغه وایي حدثني امام احمد ابن حنبل عن يحيى بن معين عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا حدیث ما اورېدلی دی د امام احمد ابن حنبل نه هغه نقل کړی د یحیی بن معین نه هغه نقل کړی دی د معمر نه هغه د قتاده نه هغه د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې چا یو پیر دا ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو الله پاک د هغې نه په لکونو باندې مرغۍ جوړېږي چې د هغې بدن د زبرجد وي او د هغې مخوکه د سرو زر وي او هغه تر ورځې تر قیامته پورې د ده لپاره د استغفار دعاګانې غواړي. نږدې کله دا واورېد دې راله کېناست ورسره د استاد او شاګرد یحیی بن معین او حضرت امام احمد ابن حنبل ورسره کېناست او اوس هغه شروع دی پوره یو 100 پیجه چې کوم دی نو هغه ووایي احادیث بس بیان یې کوو چې خلک ټول ووته نو د یحیی بن معین صاحب چې کومونو دی ټینګ نه شو ده ورته وی یې لکه دا تاسو څه ووایي هغه ورته وی حدیث مې ووایي که نه نه وی تا وی چې حدثني امام احمد ابن حنبل وی دا احمد ابن حنبل دی او بیا دی وی چې عن معین بن یحیی بن معین زه معین بن یحیی مونږ خو دا نه دي ویلي دا حدیث خو نه احمد ابن حنبل ویلی دی نه یحیی بن معین ویلی دی دا خو تا دروغ وی دا خو تا ځان نه جوړ کړو دا خو تا موضوعي کړو او ورته فورا وی ورته وی ما خو وی چې یحیی بن معین به چې د ډېر هوښیار سړی خو ته خو ډېر بېوقوف یې ورته وی څنګه ولې وی دا یوازې ته یحیی بن معین د دنیا نور احمد ابن حنبل او یحیی بن معین چې دي دا مستانه نه دی کړی دا ما د نورو نه کړی امام احمد ابن حنبل سے چې کوم دی مخ داسې پټ کوي استاد داسې په سنګلو وخت بس غلی شه نور په ځان مه خرابوه راځئ شي دا دروغجن دپاره د دنیا بانی دي بس هغه چې څه ووایي نو هغه ووایي اعمش صاحب چې کوم دی نو حضرت اعمش دا یو ډېر لوی محدث دی هغه یو ورځ په محفل کې ناست و د اخري خبره پکې کوم بس راغونډو
خو دې سره دا جوړېدو چې وي هغه ناستو په محفل کې یو سړی وي اوس لګیا دی د هغه نه احادیث وایي هغه پیژني نه سبا پخوا خو چې کوم دی نو اوس خو وایي ودرېږه بوزې وي کیمرا کې راغلی دی که نه پخوا خو کیمرې نه وي نو پیژني یې نه هغه ناست دی داسې عامش صاحب ناست دی وایي چې عامش دا ویلي دي عامش دا وي عامش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث نقل کړی دا نقل کړی هغه اریان شو چې بای دا سړی څه وایي په ما باندې د دنیا خبرې کوي دا خو ما نه دي نقل کړي دا زمونږ د حدیثو د کتابونو کې راغلي قال الاعمش نو بیا هغه لاړو د ده هغه چې کومه دایره جوړونه دی په منځ کې ودرېدو او د دې ترخ نه یې ویښته ایستل شروع کړه داسې یو ویښته دا سنت طریقه ده ویښته خریل نشته دا ترخ دا ویښته دا ایستل دي نو یو بیا ایسته نو یا غلی شو یو ورته وایي چې عجیبه بې حیا انساني خلک ناست دی د حضور احادیث بیانېږي او ته لګیا یې بې حیا او ته یو د ترخ نه ویښته وباسي وی هغه ورته وایي چې دا زه کوم عمل کومه که نه ستا د دې عمل نه ډېر بهتر دی بیا ورته وایي چې ولې ورته وایي زه عمه شیم دی که خو یو ما نه دی ویلې ظالمه ته را خلک په کومه باندې اړې د ځان نه د دروغو احادیث جوړی الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام موږ موسی علیه السلام ته دا خبره کړې وه چې موسی علیه السلام ولا تتبعاني سبیل الذین لا یعلمون ته مه تابع کېږه د هغه خلکو چې هغې سره څه پویه نشته هغې صرف ډیل ډال دی نور چې کوم دی نو د هغې اخلاقي او د هغې کردار هغه د کتو نه دی وجاوزنا ببني اسرائیل البحر پس منګه پورې باسل بني اسرائیل د دریاب نه فاتبعهم فرعون پس تابع شه د هغه فرعون و جنوده د هغه لښکرې بغیا و عدوه ډېر په سرکشۍ او ډېر په دشمنۍ کې حتی اذا ادرکه العرق تر دې چې هغه اوبو را لاندې کو قال نو وویل فرعون آمنت ما ایمان راوړ دی انه لا اله الا الذي چې بېشکه نشته لایق د عبادت خو هغه ذات دی آمنت به بنو اسرائیل چې بني اسرائیلو به ایمان راوړی دی وانا من المسلمین او زه غاړه ږدم انا د الله ر طرف نه اواز وشو د جبرئیل علیه السلام اواز چې اوس وقد عصيت قبل تا خو مخکې ډېره سرکشي کړې ده وقد كنت من المفسدين او ته خو لوی شرپسند وې فاليوم ننجيك ببدنك نن به موږ محفوظ وساتو بدن ستا لتكون لمن خلفك آیه چې د رستنو خلکو د پاره نښه د عبرت شي وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون بېشکه ډېر خلک زمونږ د احکاماتو نه غافل دي انشاءالله په دې کې به سبا بس بسم الله الرحمن الرحیم وقال موسى ربنا ويل موسى عليه السلام اے رب زما انك اتيت فرعون بشکا تا ورکړی دی فرعون دا ملئه او سردارانو دا غت زینتن ډیر خایس د دنیا او اموالا او مالونه په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ربنا اے رب زمنګ لیدویل عن سبیلک چستا خلق په استاد لارې د واړی ربنا تمس علی اموالهم خدای پاکا تم مسخ کی شکل بدل کی د مالونو ردی وشدد سخ کی علی قلوبهم زرون ردی فلا یؤمنوا جدی ایمان رون حتى يروا العذاب الأليم تردي شي دي ويني عذاب دردناك ان چراشي بي قال اويل وتعالى قد اجيبت ما قبولك لدعوتكم استدعاء فاستقيم وتقايم وسمهنت كوا ولا تتبعاني دا تلفظ څنګه زما په خپل باندې ناراضي تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون او تتابعداري مکوه د طریقو د هغه کسانو چې پوهیږي نه وجاوزنا ببني اسرائیل البحر پورې باسل موږ بني اسرائیل د دریاب نه فاتبعهم فرعون وجنوده پس تابع شو دي فرعونیان او لښکر د هغې بغیان په ډېر زیات سرکشۍ سره وعدو او په دشمنۍ سره حتی اذا ادرکه العرق تر دې چې را لاندې که هغې غر کېدو قال اویل فرعون آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل ما ایمان راوړی دی چې بېشکه نشته لایق د عبادت خو هغه ذات دی چې ایمان پرې راوړی دی بني اسرائیلو وانا من المسلمین او زه اول د غاړه کې ښودونکو نه یم انا د الله ر طرف نه اواز وشو اوس وقد عصیت قبل تا مخکې سرکشي کړې ده وکنت من المفسدین لوی شر پسند وي فالیوم نن ورځې ننجیکه موږ به محفوظ کو ببدنک بدن ستا لتکون لمن خلفک آیا چې د رستنو خلکو دپاره عبرت شي وان کثیرا من الناس بېشکه ډېر د خلکو نه عن آیاتنا زموږ د احکاماتو نه لغافلون نا خبر دي وقال موسى ويل موسى عليه السلام ربنا اے رب زمنګ